بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو ستاسو ملاقات زه نن داسې یو شخصیت سره کوم چې هغوی په کوم ځای کې پاتې شوي دي، که هغه پاکستان کې یا پاکستان نه بهر وي، بیرون ممالک کې د جماعت په حوالې سره هغه انتهایی متحرک مونږ لیدلی دی، مونږ په استفادې کړي دي او کما حقه داسې رای داسې مشورات چې هغه انتهایی ذمهدارانه چې ورکولی شي، الله رب العزت د هغې خولې نه وښکلې ده، جماعت کار یې ترې اخیستی دی. زه تذکره کوم سرپرست اعلی اشاعت التوحید و سنت ضلع بډګرام حضرت علامه مولانا قاری یوسف خان صاحب. علامه صاحب ستاسو ډېر شکریه، ډېره مننه چې تاسو ماله وخت راکړو، چونکې تاسو بیمار یې، سره د بیمارۍ نه ماله وخت راکول زه لوی سعادت ګڼم. ستاسو شکریه ادا کوم. مرګرو ته ستاسو تعارف اورول غواړم. ستاسو پوره نوم څه دی؟ یوسف خان دی. په وړوکوالي کې ماشوموالي کې والدین یا استادانو تاسو ته داسې په کوم نوم باندې یادولی؟ دلته خو والدینو باکسر خان دی او نور لکه یوسف منی. ماشاءالله. ستاسو والد صاحب څه نوم دی؟ سید قواب. تاریخ پیدایش ستاسو څه دی؟ دغه 60 خوا شاوه 1960. ستاسو خاندان قبیله سره مدخیل. تاسو د دې ځای دغه کې بار نه راغلي؟ موږ د دې ځای د دې ځای. ستاسو سکونت حالا نن سبا کوم ځای کې تاسو؟ دقل دی. مدخیل. د دې علاقې نوم څه دی؟ علاقه د ضلع بډګرام دا ځای مشهور په پیمال باندې دی کنه، خو زموږ د دې ځای نوم کلي نوم ډبرای دی. ډبرای. ستاسو د وړو تعداد څومره دی؟ زموږ علاقان 2 دي. یو سید الله دی، بل دا نعمت الله دی. سید الله وزګار دی، فارغ دی، څه کار نه کوي. نعمت الله دې عمر کې علم کې خیر واچي. د 8مه درجه یې ویله، څه کال خارجي کتابونه وي په سلیم خان کې مفتي مجتبی عامر صاحب سره. ماشاءالله. تاسو خپل وړوکوالی کوم ځای تېر کړی؟ وړوکوالی کلي کې او هغې نه وروسته بیا کراچۍ کې وخت ډېر تېر شوی دی. کراچۍ کوم دی؟ کراچۍ کې کوم ایریا کې چې شیخ القرآن رحمه الله د کراچۍ د بدکل مولانا رفیق الله خان صاحب، الله دې به ډېر رحمتونه ولیږي د هغو ځای کې. امین. ستاسو سکول تعلیم څومره دی؟ 8م. او دیني تعلیم څومره دی؟ دینی تعلیم دغه کله چې زه کراچۍ کې ومه نو د زمونږ د رفیق الله خان شیخ القرآن رحمه الله سره درس کې کېناستو، نو هغه تقریبا کال وای چې کال دغه درس کې زه ناست وم. ماشاءالله. دغه درس کې کېناستو نه وروستو بیا زه عمرې ویزه باندې لاړم سعودي ته. دا د 77 اخري خبره ده. دغه زمانه داسې وه چې کال زما ویزه نه وه لګېدلې، د دې لاسه چې زما عمر کم و. بیا د کراچۍ شیخ القرآن الله دې پرې کروړها رحمتونه ولیږي صابیاغ صاحب، هغه دا خبره کوله چې قرآن پرې نه دی. نو بیا دغه پاتې زندگی په سعودي کې شوه او سن 83 کې غالبي زه دلته په چوټای باندې وم. هغه کال کې بیا زه لاړم پنجپیر ته. د شیخ القرآن رحمه الله سره تاسو ملاقات شوی دی؟ هغه سره ملاقات شیم دی او ښه لکه دغه دو شیوخ نه تاسو قرآن ویلی دی؟ کراچۍ صابیغ صاحب نه او شیخ القرآن رحمه الله؟ شیخ القرآن رحمه الله نه. صابیغ صاحب رحمه الله سره ستاسو وخت څومره شوی دی؟ کال وای. کال تقریبا. په دغه کال باندې تاسو داسې څوک مشهور عالم چې تاسو پیژندی شئ چې دا مشهور عالم مو سره پاتې شوی دی کراچۍ کې؟ جی. کراچۍ کې داسې څوک زما ذهن کې نشته. دغه کال تاسو دوره په جامع القرآن موجوده لانډي کې کړو که لانډي کې اډي مل کې شوه؟ لانډي کې وه او ابتدا کې به د کراچۍ صابیغ صاحب رحمه الله هغه به د اډي مل نه راته او په درس به کولو ناګریاګړ کې به درس کو.
او بیا هغې نه وروسته بیا د هغو سکونت ځای دغه شه د نګریا ګېټ شه په کډه باندې بیا هلته راغله. ساویه صاحب تاسو یو کال تېر کړی څنګه موندلی شخصیت څنګه و؟ نهایت لوی انسان الله دې په ګوړها رحمتونه ولیږي د قرآن سره نهایت ډېره زیاته مینه او خلقو ته قرآن خو لکه دغه پښتانه د دې صوبه سرحد ځکه کراچۍ سره د ټولو خلقو تعلق نو اکثر خلق د هغه شاګردان چې جوړ شوي دي هغه د کراچۍ د لاسه جوړ شوي دي چې خلق به مزدورۍ لته د هغه دوه درسونو یو ماښام او بل سهار مالې سهار مال به د ورځې ډیوټي هغه به نو هغو سهار مالې به د کوم چې بي ډیوټي وه د چا هغې ته به درس کوو او د ماښامې درس به دا د ورځې والا د سی ډیوټي وایي چې هغې ته به درس کوو دا دوه ټایمه درس و ماښام درس چې و دا خلق به ماښام مونځ پسې درس و د دې خوراک څښاک دا به ماسخوتن نه وروستو خلق به چې درس کې کېناسته او د ساري به اته نه تر بیا څه ټایم پورې درس د هغې چې څومره شاګردان دي درسونو کې تاسو د هغې درس نه مطمئن یې؟ الحمدلله د هغې بچي ماشاءالله راغزلي دي او دې وخت کې خدمات د جماعت هم کوي د قرآن هم کوي تاسو څنګه نظر سره ګورئ؟ موږ ورته ډېر ښه نظر سره ګورو یو خو دا دی چې زموږ روحاني وروڼه دي که نه جی پلار یې زموږ روحاني پلار و هغه هم ماشاءالله لکه داسې هغه دیني خدمات کې لګیا دي مدرسه هم چلي څه کمې خو پکې خامخا ښایي تاسو داسې محسوس کوئ؟ نشته موږ ته نه ښکاري داسې څه کمې پکې جماعتي لیول کې جماعتي سطح باندې هغه ماشاءالله په کراچۍ کې ښه کار کوي. داسې کمزوري تاسو وینئ چې لکه تاسو ته توفیق دغه ورکوئ نصیحت چې نه جي موږ ته پکې داسې دغه نه ښکاري. عام عوام څنګه رویه شیخ سره؟ جی عام عوام چې د خلکو پاتې کېدل رویه څنګه وه؟ ښه وه ماشاءالله. څه داسې مناظرې ابتدا کې وي خو بیا داسې وشوه چې بیا خلک ښه شه الحمدلله د دې علاقې خلقو کله چې ناګریا ګیټ کې د هغو سکونت شه د هغو ځای شه بیا یې خلقو نه ډېر نهایت دغه کوو د لحاظ یې کوو. تاسو د هغې نه څومره استفاده کړ د قرآن نه علاوه څه بیان وغیره تاسو څه نوټ کړي دي هسې؟ یا خو داسې وخت و که نه چې دا به ووایي چې دغه وخت د نهایت دغه وخت و ماشوموالی ووایي تاسو ماشوموالی داسې دغه نه وه چې ګڼې صرف زه چې قرآن ته زما ماما دی الله دې وبخي الله دې بکروړها رحمتونه وکړي هغه زه قرآن ته کېنولم لا شل ورځې ما چې کېناستم ما ورته ما زه څه باندې پوهېږم نه تاسې ما راولې نو یې دلته یا وبشي هر څه به وشي. هغې نه وروسته بیا دا وه چې هغه قرآن باندې څه نه څه درجه کې د پوهېدو الله رب العزت د قرآن نه علاوه تاسو نور څه شی سابق سم نه ویلی؟ نه فقط د قرآن کریم. مزاج یې څنګه تاسو سره غصه کوله؟ نه جي الحمدلله. نو که هغه غصه نه کوله بیا خو طالبان ډېر روانې به کوو؟ طالبانو نه کوو روانې جي هغه یو ښه کار پکې کوو چې د طالبانو باندې به سخت دغه کوو د خفه کېده وه چې چا به بار نه ورسره یا طالبانو به ډېر خیال کوو. تاسو داسې کمې محسوس کوئ چې یاره صاحبیه صاحب داسې مزاج او اوس حالات داسې دي څه داسې کمې تاسو محسوس کوئ؟ نه جي لکه هغه شان ترتیب چې څنګه مخکې پاتې شوی هغه شان روان دی لکه ترتیب خو حالات دنیا بل شانې شي که نه خو د هغو چې کوم وخت و کوم دغه نه هغو ماشاءالله ماشاءالله تاسو لکه مطمئن یې؟ الحمدلله. شیخ القرآن مولا سره کم کال کې پاتې شوی؟ دا غالبي 83 و چې زه سعودي نه رالم په چوټۍ باندې او ما وې زه ځم پنجپیر ته نو دلته زموږ امیر چې ضلع کوم تاج محمد مولانا تاج محمد صاحب الله دې پرې ډېر رحمتونه وکړي الله دې قبر د نور نه ډک کړي هغه ماله یو خط راکړه او زه لاړم ماسخوتن زه ورسېدم شیخ القرآن رحمه الله یو کټ کې ناست و زه چې لاړم سلام وشو کېناستم ما هغه خط ورکړه هغوی پړاو کړه بیا ناست وم ورسره لږ ساعت کېده نو هغه یو اواز وکړه زموږ امیر محترم ته ادا به دغه قانون چې دی به ووه که نه خو هغه به یو اواز کوو چې توی وه نو بس زه نږدې و چې ته اواز یې واورېده راغی نو هغه ته وی چې یوسف له د باچا صاحب د کمرې چابیانې ورکړه ماشاءالله
لومبۍ ملاقات دی شیخ صاحب سره الله دې پې کروڑها رحمتونه ولیږي نهایت د علم خو جو ټولې دنیا ته پته ده خو د هغه غیرت پښتو ظاهریان شی هغې ته نو چې دا اواز یې وکړ هغه لاړ چایبیانې راړې ځکه باچا صاحب به د رمضان د درس چې کوم تفسیر و د هغې موقع کې به هغه کور و دا به د هغه چوټي وه نور خو د هغه پنجپیر کې نو چې چایبیانې راړې یا د کمره یې پرانیسته نو ما ته یې وي چې ځان سره څوک دی راکوي ما ورته وایي چې دا اثر شاه جي صاحب د کراچۍ نه راغلي دو به ځان سره دی راک نو بس چې څنګه ما دا ووي جو چغه کړی وي اثر شاه نو هغه راغی ورته وایي چې دې یوسف ته دعا کوئ که نه دغه جالو کې به ناست وی تر اخره پورې ماشاءالله بیا دغه دا 83 لومبۍ دغه شیخ القرآن رحمه الله سره په درس کې د شرکت او بیا ډېر ځله زه دغه غټې وړې دورې بیا هم تلم شیخ القرآن رحمه الله چې بیمار و نو زال ته وم وصیت کې تاسو ته وصیت کې نه وم بیماری حالات کې زه وم چې درس کله به ترې نیمګړی شو نو زموږ امیر محترم شیخ القرآن محمد طیب طاهري به کو الله یې د عمر کې خیر واچي او ما به دی یو ګاډی اغوستی و ډاټسن ما به هغې کې اسپتال ته ما اسلام آباد ته وړی و او نو د دغې کلن چې تاسو 83 تاسو داسې معتبر عالم موجود و مشهان شیوخو کې د پنجپیر کې جی درس کې پنجپیر کې یو میر سمیع الحق صاحب و رحمه الله ماشاءالله هغه ما سره مشغولېده چې زه 21 کاله رالم پنجپیر ته او ما دا قصد کړی دی چې څو پورې شیخ القرآن رحمه الله ژوندی او د درسي نو زه به خپل درس رمضان کې نه کوم نو دغه د هغه 21 کال و چې هغه پنجپیر ته راغلی و درس شیخ القرآن مولا څنګه شخصیت و شیخ القرآن رحمه الله الله دې پې کروڑها رحمتونه ولیږي نهایت لوی انسان و ځکه زموږ خو سره ملاقات نه دی شي تاسو خو صفات نو خامخا ډېر لوی انسان د علم نه خو جو تاسو خلق ټول خبر شولی چې دا علم ناشنا و د هغه څنګه چې قرآن کې مهارت و دغسې په احادیثو کې هم و ماشاءالله ځکه هغه په خپله خبره کوله چې کویټه کې مناظره وه نو صرف منطق دی کې خبرې وي بیا هغه سړی چې کله د دې نه متازه شو نو هغه وي چې حدیث کې به خبرې کوو حدیث ما ورته ووایي چې کوم ستا فن و هغې کې تا نه ونه شولې دا خو زما د کور فن دی قرآن او حدیث او نور دا علمي دا دغه علمي شخصیت و او دغه د معاشرې او د دنیا او د خلقو سره د رویې هغه بیا بل شان یو زه دغه کال باندې چې لاړم نو زه ناجوړه شوم ما باندې تبې ولګېدې نو چې څنګه دی خبر شو نو حماد ته یې چغه کړه حماد شاه بادل دی بیا اسپتال ته نو زه یې بوتلم نو تبه کمه نه شوه ډاکټر له یې بوتلم کلي کې چې کوم دغه و دا ورځ دوه درې تېر وتې بیا زه لاړم ټوپۍ ته ډاکټر له هغه ما ته وایي چې روژې به نه نسي یو جګ شربت یې راوړه ما باندې وڅکو چې څو پورې ته به یې روژې به نه نسي شیخ القرآن رحمه الله به هر مازدیګر ورله راته ما نه مې تپوس کوو چې ته څنګه یې زه به ناجوړ وم خو زه بس فورا د هغه د لاسه پاڅېدم ما به وایي زه ټیک یم بیا دې نه خبر شه چې ده باندې ډاکټر روژې دغه کړلي ده چې روژې به نه نسي نو چې کله درې ورځې ما روژې ونه نسلې څلورمه ورځ چې ما بیا روژه کړې وه زه ښه ومه هغه خبر شه نو غرمه چې کله درس نه وروستو د صابر له ماشومې جینکۍ وي هغه یې راولېږلي وی کمره کې تپوس وکړه چې هغه څوک دی چې د هغه روژه نه ده بوځی ده بابا وایي چې هغه له روټۍ اوسئ ستاسو روژه وه زما بیا روژه وه دا د هغه د دنیا د خلقو سره یو داسې قسم شفقت یې ډېر زیات و ډېر زیات و صحابیه صاحب او د شیخ القرآن رحمه الله تا خو ستا شاګردان دي خو بهرحال تاسو دواړه درس کې پاتې شي
څه مماثلت لري چې لکه دواړه یو شانتي وي یا فرق پکې؟ دا یو شان وي الله دې په ډېر رحمتونه ولېږي. دې علاقې صاحب صاحب خیر د بډګرام علاقې خو تاسو دغه شيوخ خپل ځای ته راوستي دعوت مو ورکړی؟ او جی دواړه دلته راغلي؟ نه مشر شیخ صاحب نه دی راغلی رحمه الله. بډګرام ته راغلی و. بډګرام کې د هغو پروګرامونو کې شرکت شعر مناظرو کې داسې مباحثو کې تاسو شرکت کړی دی؟ نه دی کړی. داسې موقع لکه نه راغلی؟ نه دی راغلی. تاسو صابیه صاحب یا شیخ القرآن رحمه الله څه داسې وینا نصیحت یاد ده چې تاسو ته یې کړی؟ د صابیه صاحب دا وصیت و چې قرآن خپل کسب وګرځوه، قرآن سره مینه. او د شیخ القرآن رحمه الله هم دغه وصیت هم دغه تاسو اورېدلی ټولو خلقو چې هغه دا وي اخري کې چې زما مرګ هغه دا نه دی چې تاسو ما قبر کې کېدی ګټې خاورې راونې واړوئ. زما مرګ به دی چې تاسو د قرآن درس پرېږدئ. قائد محترم شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاهري سلمه الله تاسو سبق ویلی دی؟ او جی دا ډېر دغه کې شریک شوی درس قرآن کې شریک شوی دین علاوه کتابونه ته نه ویلي؟ کتابونه نه دي ویلي. د دې شخصیت تاسو څنګه ګڼئ؟ دا ماشاءالله جی د لوی شخصیت دی. الله دې د دو عمر کې خیر واچي، الله دې کور کې مال کې خیر واچي، اولاد کې دې الله خیر واچي. تاسو څنګه محسوس کوئ هغه زمانې علما یعنی صابیه صاحب شیخ القرآن رحمه الله قائد محترم د هغوی او دې زمانه کې د علماو تاسو څه فرق محسوس کوئ چې لکه هغوی کار ډېر کوو یا دوی کار ډېر کوي؟ او نهایت د قربانۍ وخت جي. او شیخ القرآن رحمه الله به دا خبره کوله وعلیکم السلام چې بلکې هغه به دا وي چې د قرآن هغه مغز هغه ما راواغسته تاسو ته مې کېښه نو د قرآن نچوړ هغې راواغسته دا نچوړ راغسته دا دغسې راغسته نه دا نهایت د تکلیفونو سره جی بالکل نهایت لکه لږ نه ډېر زیات تکلیفونه چې شیخ القرآن رحمه الله بلکې هغه دا خبره وکوله چې زه کله مولانا سیندي رحمه الله سره هم په مکه کې نو ما ته د مکې قاضي یا د حرم امام ډېر وفرونه وکړه چې یاره ته مزه هر څه چې وایي دلته کې راکوو مونږه مولانا سیندي رحمه الله هم ما دا ووایي چې ته ګوره چې شاه اسماعیل شهید رحمه الله پښتانو نه دی پرېښی نو تا نه پرېږدي خو ما دا وه چې ما دا یو فیصله کړې وه بلکې ما د کعبې طواف کو سره غارمو څوک نو ما وچه کرې لګولې ما ځان له څه کار خوښوم دنیا کې نو ما دا فیصله کړله چې زه به دې خلکو ته قرآن ښیم پاکستان کې نو هغې وجه نه زه تاسو مال هر څه چې راکوئ خو زه دلته نه نو دا نچوړ او دا مغز د قرآن چې کله دا په دې انداز کې نن د ډبرۍ او د غرونو ته راورسېد دا نهایت د قربانو سره ډېره قربانۍ تاسو کوم وخت کې قرآن وی په هغه ټایم کې خو دلته منکرات زیات وو تاسو چې راغلئ دلته کار شروع کړو ډېره ګرانه نه دلته نه وه ګرانه جي مونږ دا دلته الحمدلله مخکې نه دغه ښه وه ماحول خراب ښه وه الحمدلله خلک ذهن ته لکه د عملیات بد عمل پکې نه و نه ماشاءالله تاسو د کوم وخت نه جماعت سره تعلق ساتئ وابستګي د کوم وخت نه ده دغه سن 77 نه جي ماشاءالله تاسو په زمانه طالب علمي کې تاسو سره داسې ملګري به پاتې شوي چې تاسو یادوئ طالب علمي یو دوه قسمه ګڼه جي یو دی چې د مدرسې طالبي لکه څنګه چې زموږ دا طالبان دي نو هغه زه پاتې شوی نه یم که نه موږ خو صرف د بیا هم دروسو کې داسې دروسو کې طالبان بلکې هغه خو دا و چې د شیخ القرآن رحمه الله په زمانه کې په اکثریت د علماو د هغې په درس کې ډېر به علماو لږ به پکې ته لکه تاسو اخر وخت کې طالبانو دې وخت کې ستاسو تدریسي خدمت څه دي د قرآن درس کوو یومیه درس کوئ دې نه علاوه بل ځینو کې څه ماهانه افتواري درسونه شته دي دا کوشش دی چې وشي شی نه دی دا غم دی چې یاره ماهانه درس هفتې درس بل نږدې دغه کې وشي څه مدرسه شته ستاسو نګرانۍ کې مدرسه هم دغه دی وړو مدرسه د حفظ او د ناظري څنګه عوام تاسو سره څنګه دي ماشاءالله ډېر ښه دي استادان محنت څنګه کوي ښه کوي ماشاءالله مدرسې کې ترتیب څه دی د پړای جی مدرسې دغه سهار نه اوس دا چوټیانې دي د وړو که نه دې وخت کې جی سهار نه تر 1 بجې پورې ته بس چې دا ني چوټیانې نه بیا سهار نه تر 9 نیمو
پورې بیا ماسپښین نه تر مازدیګره پورې. ماشاءالله. آینده ستاسو سوچ سره چې آینده لپاره تاسو مدرسه کې څه کول غواړئ؟ اراده هم څه دي؟ اوس خو زموږ خپله دغه دا ده چې زموږ په دې کلي کې د زنانو یو درس شروع شي د قرآن. دا تاسو څنګه چې ولده چې جومات تعمیر دی دا تعمیر سره ته شي تاسو دویم چت ومولده چې دویم چت کې زنانو دپاره هفتوار هفته کې 2 ځله یا یو درس شروع شي. وحدت سره تاسو الحاق کړی؟ ماشاءالله. تاسو وحدت په باره کې څه رایه قایم و چې د دې بنیاد ضروري ولې؟ ډېر ضروري ولې ضروري ولکه؟ نو خو دا ده چې اوس د خلقو دغه وایو چې پریشاني به بیا خلقو ته جوړېږي نو هغه تاسو ټول ته معلومه ده چې دا علاوه زموږ ځای نه و. دا ډېر ښه کار شی دی. الله دې شیخ القرآن محمد طیب طاهري په عمر کې خیر واچي او الله دې عمر ورکړي. دا یو لوی کار یې کړی دی او الله رب العزت دې د مسلمانانو ټولو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. ماشاءالله. سعودي کې تاسو پاتې شئ، هلته خدمات د قرآن څنګه؟ سعودي کې مسجد ذکر نه تللی یم نو د قرآن درس چې څومره د هغې د معلومتیا څومره معلوماتو هغه وخت نه موږ شروع کړی پرېښی نه دی. تنظیم سره تاسو ډېر وخت دلته تېر کړی، څنګه کار څنګه روان و هلته؟ هلته ډېر ښه الحمدلله. ریاض کې ډېر ښه. امیر محترم صاحب نه تاسو مطمئن وئ؟ الحمدلله. ملګري کار ښه کوو؟ ښه کوو. حالات څنګه تاسو ته خو به مشکلات پیدا کېدل چې درس به هم کوو؟ نو مشکلات دي الحمدلله. ځکه خو دغه درس یې د ډېرې که نه بلکې زما خپل دا دغه چې ما زموږ خوا کې چې کوم جوماتو د پکې چې عرب خلق سعودیان پکې نو هغې کې ما درس کړلی. تاسو څو کاله تقریبا هلته درس وکړو؟ هلته خو جو دغه 35 سال به شي غالبا. ماشاءالله. او دلته پاکستان کې تاسو تقریبا څومره؟ دلته چې راغلی یم چې بیا درس کوو یعنې 40 سال تقریب دي. تاسو 40 سال خدمت وکړو. هلته جماعت کې تاسو کمی محسوس کوو؟ جماعت کې ملګرو کې لکه جماعت کې څه ته چې ملګري نه جي کار ښه کولی مطمئن یې تاسو؟ الحمدلله. د دې ځای تاسو سرپرست یې بډګرام ملګري تاسو مطمئن یې؟ ملګرو نه مطمئن نه اجلاس وکړ ما څه خبرې به پکې وکړلې صحت دغه راکړه بیا هم تاسو یې ملګرو کې څه کمزورتیا اکثر راځي تاسو تنبیه څه کوئ؟ کمزورتیا کله اجلاس کې سستي کې رانه شي نو تاسو تنبیه ورکوئ؟ تنبیه نه مګر نه کې خامخا ورکوئ چې تاسو دا لکه تیزول تنظیم دا یو اهم دغه ملګرو دا خبره وکړه چې قاري صاحب بډګرام ملګري تیز کړو. آیا تاسو د څه تحریک دغه وکړو چې ملګرو سره بیدار شو؟ نو داسې زیات دغه نه دی شی خو دا ده چې خلقو ته وینا شی ده خپل تاسو منډه تړو ویل. اوس نو تاسو مطمئن یې لکه دو کار ښه کې روان دي؟ الحمدلله. ماشاءالله. مرکز سره ستاسو ربط او تعاون څنګه دی؟ ربط خو شته یې مرکز سره. شکر الحمدلله. ماشاءالله. او دې نه علاوه د دروس د قرآن کریم په سلسله بډګرام کې څنګه پوزیشن روان دی؟ دروس ډېر دي الحمدلله. څه کار یې چې کوم کمی دی هغه موږ وینا کوو خلکو ته چې کمی وځي ځکه کار به کېږي د قرآن دروسو سره. ستاسو اندازه شته چې پروس کال څومره ملګرو درس د قرآن کریم کړي؟ یاره چې دا خو باقاعده دغه راوړی و د هغې خو دا چې اوس ذهن کې نشته. تاسو خو د جماعت سرپرست دی د بډګرام د دې نه مخکې تاسو ته څه عهدې میلاو شي دلته یا سعودي کې؟ نه جي نه جي تاسو ته څه عهدې نه میلاو شي؟ نه. جماعتي رکن سره چې تاسو اول ځل ملاقات کوئ نو لومبۍ تپوس څه کوئ؟ جماعتي ملګري نه دغه درس تپوس کوو چې درس کوئ نه کوئ؟ او که جماعتي خدمت تاسو دغه تپوسونه کوئ ته نه؟ جماعتي خدمت خو بیا چې کله زموږ اجلاس شي جوړی کې خلکو سره خبرې وشي. تاسو تقریبا 40 کاله برابر شو د قرآن کریم خدمت کوئ. تاسو په خیال کې بهترین ذرایع څه کېدای شي چې د قرآن کریم عام شي چې دا طریقه اختیار کړی شي چې قرآن زیات عام شي؟ لکه داسې څه طریقه ستاسو ذهن کې شته؟ قرآن دقه سره عام کېږي چې کوم د قرآن معلمین دي مدرسین دي چې هغه درس شروع شي. څه تصنیفات شته؟ کتابونه څه لیکلي؟ نه جي نه جي. څه رساله ستاسو مطالعه کې شته؟ نه. ستاسو په خیال کې جماعت شهادت توحید سنت د بنیاد ولې ضروري و؟ دا خو ضروري په دې باندې چې دا خو کار و د انبیا علیهم السلام
او دا قانوني چې کله 100 کاله تېروځي دنیا کې یو حالات داسې حد ته رسي چې هغه خلق دغه الله د دین نه د قرآن نه متنفر کېږي. الله رب العزت یو سړی پیدا کوي او دغه نه الله د قرآن د خدمت او د دین کار اخلي. ستاسو مطلب دا چې لکه 100 کاله تېر شو او خلکو کې تبدیل ډېر راغله، منکرات پکې زیات شو، بدعات زیات شو، نو د دې ضرورت ځکه چې دا هر څه ختم کړي شي. د دې علاوه تاسو د وخت تاسو وینئ چې دنیا علما درسونه قرآن کریم کوي. ستاسو په خیال کې مدرس بهترین کم یو کېدی شي چې هغه قرآن کریم صحیح خدمت کولی شي؟ زموږ په دې ملګرو کې او ملګرو کې یا اساس تاسو سوچي لکه داسې عالم مناسب دی چې د درس کولی شي چې داسې وکړي. مثال زه درس کول غواړم چې زه څنګه وکړم؟ پوه نه شوم. لکه اوس مثال مدرسین خو ډېر دي، لکه هر یو سړی درس کوي، تاسو هم درس کوئ، بل هم کوي. نو چونکې دا خو عوام دي، عوام ته یو مسئله حق رسول دا ډېر ګران کار دی. نو ظاهري خبره زه ولک جذبات نه سې کار واخلم نقصان به وشي. نو ستاسو چونکې تجربه شته 40 ساعت درس کړی، تاسو په کومه طریقې درس کوئ چې دا خلک درس ته کښېني او درس زده کړي او اصلاح وشي؟ دا د حکمت سره کېږي جی چې د خلکو خیرخواهي جی نهایت خیرخواهي غواړي د خلکو. لکه بعضې ملګري چې هغوی لږ جذبات دي، ګرم دي، هغوی سخته خبرو کې مناظرو ته راودنګي، نو بعض ځینو کې کار روان شي. زموږ روان شي دي ورسره د دې سره روانېږي بالکل. نو داسې حکمت موږ له پکار ده چې تاسو خبره وکړئ چې لکه ملګري روغ شي. بل دا ده چې د قرآن درس د اصلاح دا غټه خبره ده چې چا ته یې درس کوي چې هغه خلقو سره دې وینئ، دا خلقو خیرخواهي. شاګردان خو ستاسو ډېر دي، داسې قابل قدر شاګردان تاسو یادوئ؟ زموږ شاګردان دغه ټول عامې دغه دي دا به ووایي بیا هم پکې داسې تاسو یادول غواړئ چې د محنت ډېر کړی دی؟ ټول خریجي الحمدلله، الله دې ټول خوشحاله شي. ښه شاګرد ستاسو په نظر کې کوم یو دی چې دا ښه طالب علم دی؟ دا دې زما خپلو شاګردان دي. نو دې کې شته چې کسان دا دي چې هغو لکه قرآن سره مینه کوي ښه ډېره، قرآن مین دي. صحیح. دلته خو ماشاءالله کار سم دی، خو بیا هم بعض ځایونو کې تاسو ته د عقیدې مخالف داسې راشي، تاسو څنګه سلوک کوئ؟ نو دلته خو دا څو کاله وشو داسې الحمدلله داسې دغه مخې ته نه ده راغلی چې دا خلق الحمدلله ښه دی. تاسو دا کوي لکه واو ماشاءالله. غصه په کومه خبره ډېر راځي؟ غصه دغه شرک باندې راځي چې څوک شرک کوي یا بدعت کوي. نور خو دغه نهایت زما مزاج نهایت دغه راځي، دا چا سره داسې نهایت ډېر دغه پکار دی. څو تحفه درکړي او ستاسو خوښه څه سره کوئ؟ تحفه خو خوښني خو زه دغه کوم نه دي. تاسو کوئ نه؟ نه نه. ماشاءالله. کوم کوم ملکونو سفر کړی تر اوسه پورې؟ موږ صرف سعودي کړی، نور نه یې کړی. ماشاءالله. ذریعه معاش ستاسو څه وه؟ د سعودي نه مخکې د سعودي کې مثال یا نن سبا داسې سعودي کې زموږ سعودي نه مخکې د دې علاقې زموږ د ټولو معاش دغه زرعي دغه زمینداري زمینداري بیا یو د سعودي هغه هلته چې کوم محنت مزدوري وه. ماشاءالله. په طعام کې تاسو څه خوښوئ؟ طعام کې خو غوښه خوښوي ډېره. مینو کې زیاتره څه خوښوئ؟ مینو کې کور خوښوي. ماشاءالله. رنګونو کې کوم رنګ ډېر خوښ دی؟ رنګونو کې سپین رنګ خوښوي. زیاته سپین رنګ خوښوي. ملکونه خو ډېر دي، کوم ملک هم ډېر خوښ دی؟ ملکونو کې خو سعودي خوښ دی. پاکستان باره کې ستاسو سره ده؟ پاکستان ښه ملک ښایسته ملک دی. په څه لحاظ سره؟ پاکستان دا چې زموږ خپل ملک دی. بالفرض دا قوم راپاسي تاسو ته وایي چې یار زموږ وزیر اعظم شي، تاسو دا قبلوئ؟ دا خو یو دغه خبره ده چې دا وایي که نه چې وزیر اعظم شه، دا خو لکه بالفرض د هغوی یو سوچ دی چې یاره دا ملک چې سمولی شي نو قاري صاحب یې سمولی شي، بل څوک نه شي سمولی. نه یاسته خو الله رب العزت دې زموږ
علماو له زموږ مشرانو له ډېر خیر ورکړي هغسې ډېر خلق دی جي او چې چاته پکې چاو دا وفر وکړو موږ د هغو خدمت کوو دا ملک وسوما کوو حالت خراب دي رس طرز خرابي ستاسو په خیال کې دا به څنګه سمېږي د حالات د ملک د سمېدو دپاره زما په نظم باندې د قرآن نه بغیر بل څه شی د سمېدو نشته تاسو په دې جماعت کې ډېر وخت تېر کړی دی څنګه تاسو وي نو دې کې خو تاسو سره څه داسې مناظرې مباحلې کراچۍ کې یا دلته یا بل ځای داسې جیل څه مسلې داسې راغلي جیل نه دی راغلی جي نه داسې واقعیت نور داسې شوي دي تاسو یادوئ نه دی راغلی معمولي دغه خو داسې لکه مین داسې د یادولو خبره نشته آخر کې جماعتي احباب د پاره څه پیغام ورکوئ تاسو جماعتي احبابو ته دغه پیغام دی چې الله لحاظ پکار دی او د قرآن سره مینه پکار ده د خپل تنظیم سره د خپل امیر محترم سره مینه پکار ده ځکه چې کله زمونږ امیر زمونږ مشر هغه سره زمونږ مینه نه نو بیا به حالات زمونږ مخ په کته او د قرآن سره مینه په دې پکار ده چې دې نه بغیر کېږي نه قرآن سره به مینه او د قرآن ملګرو ته دا درخواست دی دا منت دی چې د الله دپاره د قرآن درسونه عام کوي د قرآن درس شروع کوي اگر که دوه کسان ولې نه ناست خو قرآن درس ورته وکړي هرې بانډه کې هر کلي کې هر ښار کې چې د قرآن درس عام شي ماشاءالله عزتمندو کتونکو سرپرست اعلی اشاعة التوحید والسنت ضلع بډګرام علامه مولانا قاري یوسف خان صاحب د خبر تاسو اورېدي دې چې کوم آخر کې یو خبره وکړه چې قرآن کریم عام کړي دا چې قرآن الله وصیت هم دې تذکره وکړه او تقریبا 40 کاله د دې برابر شو چې د الله کتاب خدمت کوي نو کدی کتاب کې سنوي یا داسې خاص نه وي نو دوبه د دې تذکره نه کوله نو معلومیږي داسې چې دا کتاب د خیر کتاب دی اصلاح کتاب دی د هدایت کتاب دی نو دین دا تذکره کوي چې د الله کتاب څنګه د صحابه صاحب قول ذکر کو چې قرآن مپرې دی شیخ قرآن الله قول ذکر کو اوس خپل خبره تاسو ته وکړه چې د الله کتاب سره تعلق جوړ کړي نو دې کې لوی خیر دی خدا هغه چاته پته لګي چې تعلق جوړ کړي نو څوک تعلق ختم کړي هغه ته د خیر نه معلومیږي زه د علامه شکریا ادا کوم دغه مننه کوم چې هغه مال د خپل بیماری کې مال وخره کو ان شاء الله که ژوند دی ملاقات وکړي الله دې ور صحت ورکړي چونکې نن پروګرامونه دي دی وجه موږ اختصار کار واغستو دغه شکریا ادا کوم تاسو شکریا مې ادا نکړه الله تاسو خوشاله کړي تاسو دې زه تراله ان شاء الله مو پته مې چې بیا به راځي ان شاء الله تاسو د الله عمر کې خیر واچي من نهایت مشکور یو تاسو چې تاسو خپل وخت خپل ارسو وکړو د زه تراله الله تاسو دنیا اخر کې خوشاله عزت من الله دې زموږ دنیا اخر